کمی خذ په بدن چې بلا ویختي نو هغې ته امرأة شعراء ووایي. نو د رسول الله مبارک په سر او ږیره کې شل ویختونو بیضاء سپین، بیضاء مؤنث ته مذکر ابیض راځي، امرأة بیضاء، امرأة حمراء و صفراء د فعلاء په وزن باندې، او دا رجل ابیض رجل اسود راځي. او ما درته بار بار وایي چې د بیضه معنی د سپینېدل، چې د سمعان راشي او چې د ضربان راشي، بعد یبیض من بعضة الدجاجة. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد بن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، رسول الله مبارك درمیان قدو، الربعة المتوسط القد ليس بالطويل ولا بالقصير، اغیت ربعتن وی. ربعتن کی دا تی دا تانیس تا پارا ندا بلکہ دا کلمہ دا وصفیت نا اسمیت تا نقل شوا، نو دے کی دا تی دا نقل دا پارا دا کلنا کلا یو وصف دا مانا وصفین را نقل کو اسمیو گردو، نو غیر که غتی دا نقل دا پارا راشی. ربعتن جمع ربعات را دی، ربعتن و مربوعن دا پیو مانا مانی مستعملی گی. ربعن مکان تم وی، ربعن مکان تویل کی دیشی. متنبی کی تاسو ربعن چرته ویل دے؟ ہاں جی کیر دے دا ربعن اگا مکان تا وی چې کم مکان مکملی او ضروریات پکې پوری هغې ته مغنام وی. ربیع د سپرلی موسم ته ویل کېدی شي، دکه دا درمیانه موسم دی، نه پکې ګرمي ده او نه پکې یخني وي سپرلی کې. نو د ربعتن معنا درمیانه، لا طویل ولا قصیر. وليس بالطويل، رسول الله طويل منو ولا بالقصير. حسن الجسم، د رسول الله جسم دا ډېر خشتو، دا تعمیم بعد التخصیص ته. حسن الجسم ځکه مخکې تعمیمات هغه نه دي شوي، مخکې تخصیصات، اوس تعمیم و چې د جسم ټول اندامونه خشتو، کم کم یو یو اندام به درته بیانومه. حسن خشته ته وایي، اسم تفضیل کې نه احسن را دی، او خذ ته حسناء وایي، او حسنتن هم ورته ویلی شي. امرأة حسنة ورجل حسن، رجل احسن و امرأة حسناء. کرما یکرمون مستعملیږي. حسن زید صار حسینا. حسنت الكتاب ای زینته، چې په یو کتاب باندې ته نقش و نگار وکې یا ښه جلد ورته ورکړې نو خلک وایي حسنت الکتاب. حسن الجسم د رسول الله مبارک جسه خوا، الجسم الجسد، او د دې جمع جسوم او اجسام را دي، د جسم جمع جسوم او اجسام را دي. کم سړی چې خشته جسم نو هغه ته حسن الجسم وایي، او جسمان او جسمانم جسم ته وایي. حسن جسمانه جسه خدا، موږ پښتو کې جسه وایو، عربی کې ورته جسمان وایي. او پسې سره او پسین دواړو سره زید حسن جسمانه، د زید جسم چې کوم نو خشته دی. جسمه زید چې د کرومنه راشي، زید لکه غټ شو. جسمه زید معنا عظمه زید و بدن زید، بدن چې کوم نو هغه غټ شلو. جسیم تناور ته وایي، لکه هغه لحیم و جسیم د طالبان وایي، ښه دی غوښور دی. لحیم و جسیم وایي ملا به چې د چا د غټوالي تعریف کولو نو اتمه نریجه پکې ښه پخېږي، اتمه نریجه پکې پخېږي، یعنې پوره غټه میخه ده، داسې تعریف یې کولو. عرب وایي فلان لحیم جسیم، فلان کې غوښور او تنور دی. وکانا شعره لیس بجاد، د رسول الله مبارک ویښته دا تاو را تاو نو. درته مې ووایي چې شعر جنس ته او شعرتن یو ویښته ته ویل کېدی شي. شعور او اشعار دواړه جمع را دي، د شعر جمع اشعار را دي او د شعر جمع اشعار را دي. او درته مې ویلو چې رجل اشعر هغه طالب ته وایي چې ځنګلي وي. د بعضې سړي په دې تمام بدن باندې چې کوم دی نو ویښتي مرۍ او بدهر دی د ویښتو نه ډکې نو هغه ته وایي اشعر، ویښتور. شعار هغه جامې ته وایي چې د بدن د ویښتو سره لګېدلې. یو طالب لاندې بنۍ نه چولی دی، جاکټ یې چولی، هغې ته شعار وایي. چې د پاسه پې بره جامه یې هغې ته دثار وایي. یا ایها المدثر قم فانذر، کمبل تم دثار ځکه وایي چې دا د جامو د پاسه وي. نو شعار هغه جامه چې د بدن د ویښتو سره لګېدلې وي،
او دثار هغه جامه چې د جامو د پاسه وي. قوم شعر هغه قوم ته وایي چې بلا ویښته. شعار نښې ته وایي. د هر قوم بیل بیله نښه وي. د بلوچستانیانو نښه معلومیږي. د پټکي نه بلوچستانی طالب معلومیږي یا قندارې طالب. پنجابی د لنګ نه معلومیږي چې هلکه دا پنجابی دی. او بنگالی د چترۍ نه معلومیږي. خوله کې به یې پانې او چترۍ به یې نیولي. درخاسی سے وہ بنگالی کی 3 نشانیاں. درخاسی سے بوی سر پر چتری اور پیٹ میں مچھلی اور منہ میں پان. پدی باندې پتہ لگی چې دا بنگالی دی. نو دا هر قوم بیله بیله نښه وي. او شاعر دام د دین نښې دي. ان الصفا والمروه من شعائر الله. شاه ولی الله حجت الله البالغه کې لیکي چې اصول د شاعر څلور دي. شاعر چې د هغې په لیدو ته وپېژنې چې هلکه دا خو قنداری دی. پټکي نه معلومېږي دا قنداری دی. هلکه دا پېښوری دی. زه بلخ کې یو ځل روان وم د غرمې وختو د ظاهرشاه زمانه کې. نو یو سړي راباندې اواز وکړو چې و د پېښور بوله. نو مې هلکه دا خو پوره د زبرګ بچی دی. ده ته څنګه پته ده؟ په یو دوکان کې یو سړی ناست و عالم و. زه ورغلم ما ورسره جوړ تا ده کوي یخې اوبه وڅښه. مې تا ته څنګه پته ولګېده چې زه د پېښور وی دا جامې دی د پېښوریانو نه دي اچولي. زه وی پېښور کې 15 کاله پاتې شویم. جلالین او مشکات دا ما سرکۍ دروازه کې د استادانو نه ویلي. بیا زه مجبوره کم کور ته بوتلم راباندې چیس کولې. بهترین کور و. خیر نو جامو نه سړی پېژندی چې دا پېښوری دی او دا پنجابی دی او دا د کمې علاقې دی. نو د کم سیز نه چې سړي ته خدای را یادېږي هغې ته هم شعار وایي. کل ما یذکر منه الله دې ته شعار وایي. جومات باندې تېرېږي او مناره دی وکته نو وایي دا د خانه خدا ده. صفا مروه چې سړی ګورو نو یکدم ان الصفا والمروه من شعائر الله را مخکې شي. نو شاه ولی الله صاحب وایي اصول د شاعرو څلور دي. کتاب الله ورسول الله وبیت الله او بالمز. دا مزم د مؤمن او د کافر منځ کې فرق دی چې په مز دې سړی وکته نو پوه چې دا مسلمان دی. او فروعات بلا دي. صفا مروه او د دنیا تمام جوماتونه دام فروع د شاعر الله دي. او لیکي چې علما او بزرگان دین دام شاعر دین دي. ځکه چې حدیث کې راځي عباد الله اذا رؤوا ذکر الله. د خدای بندگان هغه دي چې د هغې په لیدو سړي ته خدای را یادېږي. د یو بزرګ په مجلس کې چې کښېني او الله تعالی ته د توجه پیدا شو آخرت ته پوه شه چې بزرګ دی. او که نه د بزرګ په مجلس کې ناست او د موټرو طرف ته د دین ورالو چېره څه ظالمې موټرې دي دا بنګلې څومره زبردستي او د دې خبرې کېږي نو پوه شه چې خوشه کدو دی. ځکه چې حدیث د اولیاو نښه بیانوي عباد الله اذا رؤوا ذکر الله. نو دې ته شعار او نښه ویله کېدی شي. نو د رسول الله مبارک ویښته لیس بجاد ولا سبت نه ګلګوتي او نه نیغو. اسمر اللون رسول الله ګندمګونو. اذا مشا رسول الله به چې کله تلو مشا یمشي مشین د ضربه یضربو نه مستعملیږي په معنا د تلو سره. مشا یمشي مشین ماشي چې کوم سړی پیاده رواني یا راجل ورته وایي یا ماشي ورته وایي. راجل هم هغې ته وایي چې په رجلینو رواني او ماشي هم هغې ته وایي. مشات ته دې جمع را دي. او راکب هغې ته وایي چې په سورلۍ باندې سوري. برابره خبره چې سورلي حیواني او که موټر او جیازي نو هغې ته راکب وایي. رکبان د هغې چې کوم دنو جمع را دي. او ماشي د دې جمع مشات را دي لکه د قاضي جمع قضات او د راعي جمع رعات را دي. نو رسول الله مبارک اذا مشا کله چې رسول الله مبارک بتلو یتکفأ مایله بتلو. دا د تواضع نښه ده. رسول الله به داسې تلو لکه سړی په کنده کې ورکوزېږي. په کنده کې چې سړی کوزېږي نو سینې داسې نه نیولي باقاعده ګوري چېرته پرېونودم. نو په لاره چې ځې نو مایله به ځې. دا د تواضع نښه ده. ولا تمشي فی الارض مرحا. په ځمکه کې د تکبر په انداز مزه. ته دومره لوی سړی نه انک لن تخرق الارض. تا کې دومره طاقت نشته چې د ځمکه سیرې کې. ولن تبلغ الجبال طولا. او د غر نه زیات دنګ نه او د غر نه زیات مضبوط نه. غر ته وګوره سره د دومره لوی عظمت او جسامت نه خدای ته په سجده پروت دی. ته لاسو کې چې ته دومره اکړ کې دی او په نخرو باندې دی. نو د رسول الله مبارک رفتار د تواضع د مایلوالیو. یتکفأ رسول الله مبارک به مایل تلو. رسول الله به داسې معلومېدو لکه چې سړی کنده کې ورکوزېږي. تکفأت المرأة فی مشیها ای ترهیأت. ښځه چې
په داسې طریقه باندې روانه چې مخکې طرف ته جوکاوي. اکفا معنا هغه دا ده چې یو شی هغه ته مایله کې او په علم عروض کې اکفا دې ته ویل کېدی شي چې د قوافیو په منځ کې فرق راشي. مخکنی قافیه د میم ده او دویم شعر کې نون راغی، دا عیب دی په شعر کې د علم عروض. اکفا په فن د علم عروض کې دې ته وایي چې مخکنی قافیه کې آخر کې نونی او دویمه کې میم راشي، نون او میم دواړه قریب المخرج دي. بهر حال د دې معنا مایله کول. نو رسول الله به چې تلو نو مایله به تلو او د تکبر په شکل به نه تلو. وبه قال حدثنا ابن بشار يعني العبدية حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. رسول الله درمیان قد دربعة او د مربوع د دوړو یو معنا ده. او بعید ما بین المنکبین د رسول الله مبارک د منکبین په مابین کې بعد منکب دغه د ته ویل کېدی شي او دا د سینې کوشادګۍ باندې دال له چې د سړی دواړه مناکب دیو بن لری وي نو د شا پلنه ده چې شا پلنه ده نو سینې پلنه ده او سعت صدر دا د سرداري او د بهادرۍ نه خلا. ما بین المن بعید یا بعید دا دو نسخې دي، یا بعید ده نو که بعید شنو بیا دا تصغیر د بعدن ده. بعید د بعدن تصغیر ده. بعد دا د قرب ضد ده. قرب نزدېکت ته وایي، بعد لرېوالي ته ویل کېدی شي. نو یا بعید تصغیر د بعدن ده او یا دا په معنا د بعیدن ده، یعنی بعید ما بین المنکبین د رسول الله منکبینو کې چې کوم دنو هغه بعد منکب د اوږې او د مټې د یو ځای کېدو ځای ته وایي چې کوم دی دا دواړه یو ځای شوي دي. دا دواړه مټ چې کوم دی یو ځای کېږي دغې ته منکب وایي، مناکب جمع را دي. عظیم الجمة د رسول الله د سر ویښته ډېر زیاتو. عظیم الجمه د سر د رسول الله د سر 3 قسمه ویښتو چې کله ویښته به دلته برابرو نو دې ته وفره وایي او چې د غوږونو دې ته شحمتین وایي، دا شحمتي الاذن دي. وفره هغې ته وایي چې ما بلغه شحمتي الاذن، کم ویښته چې د دې نرمو سره برابري دا وفره ده. او چې د دې نه راښکته شي هغې ته لمه وایي او چې اوږو باندې لګي هغې ته جمه وایي. په تاسو کې هم د بعضې طالبانو ویښته وفره دي، د چا لمه دي، د چا جمه دي. د بعضې طالبانو ویښته دلته باقاعده پراتي. دا خو ښه ده طالبان رالل. د طالبانو نه مخکې چې کوم قومندانانو د هغې قومندانانو چې کوم کسان وو د هغې ویښته مو کتلي پوره د غویانو په شان به یې ویښته وو. دا طالبانو ورته ویښته دغه کلی د هغه یو د وحشي د ناور منځ کې څه فرق نو. نو ویښته به ساتې د سنت مطابق طریقې به ساتې، دا نه به یو بلا نه جوړې. نو وفره هغه ویښتو ته وایي چې د غوږونو سره برابري، چې ښکته شي نو لمه شي او چې په اوږو پراتي هغې ته جمه وایي. نو د رسول الله 3 قسمه ویښتو، کله به چې په کینچۍ ووال نو وفره به شو، بیا به چې لو شو نو لمه به شو تر دې چې جمعې ته به رالل. یا دا چې رسول الله مبارک ویښته به سپورو نو سپور ویښته بیا بره وخېږي او چې په تیلو یې غوړ کړي بیا منګدې کې نو ښکته راکوز شي. نو دې وجې نه 3 قسمه ویښته د رسول الله مبارک منقول دي علی ترتیب ولجه. ولجه کې واو د وفرې او لام د لمې او جیم د جمعې، دا ترتیب دی. اول وفره ده، بیا لمه ده، بیا جمعه ده. او د 3 واړو کې د ډېروالي معنا پرته ده. وفره د وفره یفرونه ده. وفره یفرو معنا ډېرېدل. وفره یفرو معنا ډېرېدل. دارالعلوم نه یو طالب تلو ویزم نو بل ورته ولې دي کتابونه وافره، روټۍ وافره، بجلی وافره، سبقونه وافره، نو چرته دی کافره. بیا دا دی ولې پرېږدې کفران نعمت کې. او لما یلم مانم جمع کېدل. لما یلم مانا نازلېدل، ویښته چې ډېر شي نو ځان ته بیا را نازلېږي. من الملم فی اللیل المدلهم. او د جمع یجم مانم ډېرېدل، هلته جمع غفیر راغلی او جمع غفیر یعنی بلا دنیا هلته کې راغلی وه. د 3 واړو کې د ډېروالي مانا پرته ده. نو رسول الله مبارک عظیم الجمه د سر مبارک ویښتې ډېر زیاتو. نو ما درته وایي د رسول الله 3 قسمه ویښته منقول دي په روایاتو کې، وفره، لمه، جمه، ولا تعارض بین الروایات. سړی چې ویښته په قینچۍ والي نو شحمتۍ د اذنو سره برابري، چې دا لږ لوند شي نو لمه شي او چې بیا لوند شي نو جمه شي. علی ترتیب ولجه. وفره یفرو د ضربه یضربون په معنا د ډېرېدو سره، او
د لم یلم معنا زیاتېدل او نازلېدل او د جم معنا عموم ډېرېدل حبا جما د مال سره ستاسو ډېره مینه ده حبا جما معنا حبا کثیرا جمانی هغه سړی ته وایي چې دا ویښته د سرې بیا دې دی نه راښکته شي هغه ته وایي جمانی د کم طالب ویښته چې د مټو نه ور واوړي او ډېر زیات شي نو هغې ته جمانی ویله کېدی شي د رسول الله مبارک ویښته هغه په دې طریقه باندې و الی شحمت اذنیه او دا د غوږونو تر نرمو پورې و شحمه دغه اواز دې ته وایي دا اواز ده او دې ته موږ نرمې وایو تاسو ورته څه وایي هاجي د غوږونو تر نرمو پورې د رسول الله مبارک ویښتو الشحمة معلق القرط کم دی که چې ښځه درونه ځوړندوي د ښځې دور دلته ځوړندي ښځې دلته هم سورې کړی او مزېدار دورې چې کم دنو پکې ځوړند کړی نو هغې ته چې کم دنو ویله کېدی شي این تعلق قرطکې ستا دغه دور به کم ځای ړوندو نو وایي دلته کې د ما په دغه شحمه کې سورې دی په دې دی کې چې کم دنو ځوړند کا او رسول الی شحمت اذنه شحم حقیقت کې واز دی ته وایي یو شحم دی یو لحم دی شحم الرجل کسر شحمه الکه هغه ډېر سرب شو شحمه د کرومنه په معنا د سربېدو سره راځي الکه فلان شحیم ای سمین پلان کې ښه سرب دی واز د پکې ډېره ده شحام هغه سړي ته وایي چې کوم واز دی خرڅوي هغه ته په عربۍ کې شحام وایي او چې غوښه خرڅوي هغه ته لحام وایي چې مالګه خرڅوي هغه ته ملاح وایي ملاح ماڼګي ته هم وایي دا تمام اوصاف دي فلان خیاط فلان ملاح فلان خباز دا صيغه مستعملېږي او شحمه زید عمرا زید لګېدو په امر واز دو خوړله کمرې ته بوتله واز دی ویلي کړي و چې راځئ واز دو خورو افغانیان واز ډېره خوري اذنه الاذن عضو معروف آلة السمع ته چې کوم دی نو هغه اذن ویله کېدی شي اذان د دې جمع راځي رجل اذن هغه سړی ته وایي چې د خلکو خبرې اوري او مني بعضې سړی ډېر ساده وي چا چې ورته څه ووایي بس د هغه خبره مني رجل اذن کافرانو هم رسول الله باره کوي هو اذن دی خو تش غوږونه دي چې څه وایو تحقیق نه کوي لکه کافرانو به رسول الله مبارک ته راعینا وي او رسول الله به د کمال اخلاقو د وجې نه هغوی نه رټل ځکه چې هغه خو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اخو د کمال اخلاقو د وجې نه رسول الله ته به ښه پته وه چې د دې خلکو د دې کلمې نه مراد دا دی لیکن رسول الله څوک رټلي نه دي نه هغوی به دی خو تش غوږونه دي رجل اذن الذي يسمع مقال كل احد چې د هر چا خبرې اوري ويقبله او رجل اذاني هغه سړي ته وایي چې غوږونه ډېر لوی وي رجل اذاني یا یو سړی غوږ څارنه کوي د بعضې طالب د عادت چې کمرې خوا کې ودرېږي د طالبانو خبرې اوري غوږ څارنه نو الی شحمت اذنیه د علیه حلة رسول الله باندې یو جوړه وه حله هغه جامو ته وایي چې د صادر او د لنګ یو رنګي د لټې نه چې صادر هم جوړ کړي او لنګ هم جوړ کړي دې ته حله وایي نن سبا خو چونکې لنګونه نشته نو کم کمیس او پرتوب چې د یو رنګ هغې ته حله وایي حلل جمع را دي حلل جمع را دي پخوا زمانه کې به دا نو مونږ چې طالبانو د کمیسو مو یو رنګو او د پرتوب به بل رنګو طاقت به دا نو چې په یو رنګ سړی جامه والي نن خو غریب نه غریب طالب هم په لاسو ګړی ده او اعلی جوړې اچولي ده قیمتي دا د خدای پاک فضل دی پخوا ډېره غریبي وه نو طالبانو په لاس به دې ګړی نه کته طالبانو به یو شان کمیس پرتوب نو نو کومه جامه چې د یو رنګ نو هغې ته حله وایي او حلل د دې جمع را دي الحلة الازار والرداء وفي هذا الزمان الحلة القميص والسراويل القميص والسراويل دې ته حله ویله کېدی شي او حلل جمع را دي محل مکان ته وایي د حل یحل معنا نازلېدل محلة هغه ځای ته وایي چې کوم دی کې خلک اوسېږي او حل احل الله البيع وحرم الربا احل يحل احلال معنا یو شی حلالول یو شی پاکول وعلى كل حال د رسول الله مبارک جامع حلوي او حمراء اسری وي په بل روایت کې د سرو جامو معنا راغلی ده
علما تطبیق کوي چې خالص سری نه وي بلکې د رسول الله په جامو کې سری لکيري وي سری لکيري وي نو دلر دینه بسری ښکارې دي فلا تعارض بین الروایات ما رأيت شيئا ما ندل دل یو شی قد چرم احسن منه شی موجود فی الخارج ته وي اشیاء د دې جمع راځي ما ندل دل یو شی قد چرم ما درته وی چې قد تو مبالغه ده په زمانه ماضی کې او عوض مبالغه ده په زمانه مستقبل کې ما ندل دل یو شی چرم احسن منه چې هغه رسول الله مبارک نه خشتای دا بلې گرانو اوریدونکو دا کیسٹ پا تاسو ته زرالم اسلامی کیسٹ ہاؤس مہاجر بازار حقانیہ چوک اکوڑ خٹک کی ملاویگی او د دین علاوہ ہر قسم اسلامی کیسٹیں طالبان و نظمونه علماء دیوبند تقاریر دا با تاسو ته په دې دکان کې ملاویگی پته یو بل بیا الله الرحمن الرحیم نعمان ابن بشیر نا روایت قال محمود بن غیلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة ما ندل خاوند سر لمه د سر وختو ته وي او اردو کې ورته پټه وي اس کے اچھے پٹے ہیں داغد سر خو اختدی منگ اور تسوایو سر چو سڑی پریخی اگے تا پختو کے سوئی سڑے حجی ما ندلی دلے خاون دسونو فی حلت حمراء پاغ جوڑا کے چسروی ما در تووی چی در رسول اللہ مبارک د ویختو بارک دری قسم روایات تی کل رادی چی در رسول اللہ جمعوا کل رادی وفروا کول کل رادی لما تعرض نشتا ابتدا کے بچے رسول اللہ مبارک ویخت پا قینچائی پریکل نو وفربو بیا بچے لگلوشو نو لما بشو بیا چے پوگو باندے برالل نو جمع بشو طالب چے ابتدا کے د سر ویختوالی نو آغا وفربی چے لوشی نو لما شی او چے بیا دیر شی نو جمع شی پا ترتیب دا ولیجا کی واو عبارت دا وفرینا لام دا لمینا جیم دا جمعینا نو ما ندلی دلی خاون دا سنو فی حلت پاغا جوڑا کے حمراء چسروی حلا اغا ردا او اغا ازار تاوی چی دا یو رنگ نہیں اغا زمانہ کے با ردا او ازارو لکا دا احرام جامع چی او سڑی چولی وی آدم علیہ السلام بارک رادی چی اغا دا جنت نراکود سنو دا اغا حلوا یعنی ردائے و ازار دارنگ رسول اللہ مبارک ردا و ازار و استعمالولو پیغمبر علیہ السلام پرتوب اغشت دے لیکن دیکھ اختلاف تے چی استعمال کڑے دے او کنے دے استعمال کڑے رسول اللہ مبارک سراویلو کتنو دیر خوخی کو چی دا دیر استر للعورت تے پدی بدن خپٹی ذکر لنگ کلنا کل سڑی باندے را پورتا شی روان دے او سڑے پا ہوا کے او سیلی رالو دگا سی ورطا لنگ پورتا کو نو لنگ پورتا کی کی کلنا کل سڑے منڈا وی نومم لنگ پورتا شی او چلاو دی کلنا کل لنگ ټول راجم شي نو رسول الله مبارک پرتوب اغشت دے خوخ کڑے دے چی دا دیر دا عورت تا پارا دا پردے شے دے نو حلا حقیقت کے ازار و ردا تا وی حلل دا دے جمع را دی ما ندلی دلے او سڑے چی خاون دا سنوی فی حلت حمراء پاگا جوڑا کے چسروی دسری جوڑے استعمال سنگ دن شوافی بلا کراہت جائز منی او احناف وی چه بعد روایاتو که دا دی منع راغلی دا شوافی وی دا روایت کمزوری دی تا هم احناف دا دی تاویل کئی چه جامع طول اسرا نو بلکہ سری لکیری پکیوی نو دلیل دین اسرخ کاری دا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ندلی دلی خشتا دا رسول اللہ مبارکنا پریبان اعتراض دے چه ما رأیتو احسن دلتا کی نفی دا مقید دا او نفی دا مقید چی کی گی نو نفی متوجی کی گی قید تا سگنگا یعنی دا رسول اللہ نا مدیات خشتا نولی دلے او چی دا رسول اللہ سر پا حسن کے برابری نو دا بوی ذکا نفی دا افضلیت تا نو دا غی علماء جواب کئی
چې کله نه کله اسم تفضیل په معنا د نفس صفت باندې مرادي، نفس په معنا د سر، لکه اصحاب الجنه خیر، سمانه دوزخیانم خدي. نو دلته کې د خیر نه مراد چې کوم دنو نفس خواله ده، دا نه چې د ډیر خدي او دوزخ والا لک خدي. نو کله نه کله فل تفضیل د خپل معنا تفضیلی نه مجرد را دي. یا لکه یو سړی داسې وایي چې الخمر احلا من الخل، الخمر احلا، په شرابو کې کم خوږواله ده، په شرابو کې خو، لیکن شرابو کې دومره تریواله نه لکه چې په سرکه کې تریواله. یا عرب وی فلان افقه من الجدار، پلان کې د دیوال نه زیات فقيه ده، سمانه دیوالم فقيه ده. نو کله نه کله اسم تفضیل په نفس معنا صفتی کې مستعملی. نو هغه صورت کې بیا نفی متوجی نفس حسن ته چې د رسول الله نه حسین بل اډونه، د رسول الله نه حسین زیات اډو سکونه. له شعر، د رسول الله مبارک ویختو، شعر ویختو ته وای، او شعرتون مفرد ده او جمع اشعار او شعور راځي. بار بار درته مچ اشعار هغه سړی ته وای چې بدن باندې ډیر ویختی، اجرت هغه ته وای چې په وخت بدن باندې ویختنی. او چې شعر شي په کسری د شین سره نو کلام موزون مقفى بقصد الوزن والتقفيه. شعر ستوي کلام موزون مقفى بقصد الوزن والتقفيه. او یضرب منکبه، او دغه ویختوب وهل منکبه د رسول الله مبارک منکبین، سمانه دا ویختبه وګو تر رسیدل. نو جمعه بمبا دې ته جمعه ویل کېدې شي، جمعه هغه ویختی چې په وګو د پاسه د یضربو فعل دا په ډېرو معنو کې مشترک را دي، لکه چې اسم مشترک را دي، لکه لفظ د عین. لفظ د عین په عربی کې په 14 معنو کې مستعملیږي. هر واضح لفظ د عین د جدا جدا معنا د پاره یې خره. عین سترګې تم وای، عین جاسوس تم وای، عین سروزر تم وای، عین د زنګونډې سترګې تم وای، عین جاسوس تم وای. بلا معنی دي، د لغت کتابونه غشمارلې دي. دارنګه د یضربو فعل دا مشترک را دي، لکه څنګه چې مشترک اسم کې موجودیږي نو دارنګه په فعل کې موجودیږي. د ضربه یضربو معنا وهل، او ضربه فی الارض معنا